نازل شوي. د دې سورت انعام او د مخکینی سورت مائده په مابین کې ربط ته وګورئ او دا داسې ربط دی چې دا د سورت انعام خلاصه هم د تفصیلي. د سورت مائده په آخر کې ذکر شو لله ملک السماوات والارض چې بېشکه الله لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده. د اسمانونو او د ځمکو بادشاهي الله لره ده. دا ذکر شو. اوس دا صورت الله تعالی د دغه بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې او جبل ځمکې او اسمان کې سدي دا بادشاهي الله د هغې تفصیل دی. اوس تفصیل دی چې په صورت په اول کې پیدایش د اسمانونو ذکر شو. الله بادشاہ نشو د اسمانونو، ځمکه ذکر کړله، بیا یې تیارې او نور ذکر کړلی، بیا یې د نوع انساني پیدایش ذکر کړلی چې هو الذي خلقکم من طین، چې الله تاسو لا د خټې نه پیدا کړي دي. بیا یې د دې انسان دپاره دوه اجله مقرر کړلي، یو اجل نه مرګ دی، یو اجل چې د قبر نه به راپاسي. دا ټول نعمتونه الله تعالی ذکر کړه. باران یې ذکر کړی دی، نهرونه ذکر کړلي، مرګ چې خلک به مړه کوي او را ژوندي کول دا یې ذکر کړلي. دا بیا الله تعالی ویل چې لمن دپاره د هغه د چا دی هغه چې په اسمانونو او په ځمکو کې دي. قل ته ورته وایه لله الله. بیا دغه نه وروسته الله تعالی حیوانات ذکر کړلي، دواب دي، مرغان دي، خوب یې چې الله خوب پیدا کړلی، یقظت دی، ژوند دی، مرګ دی. بیا د صورت په میانځ کې الله تعالی نور او سپوږمۍ ذکر کړلي چې پیدا کړي دي، ستوري پیدا کوونکی د سبا دی، پیدا کوونکی د دانې دی، د بمبتې د زړي دی. انزال قرآن الله کړی دی او الله تعالی باغونه را ایستل دي، میوې پکې پیدا کړلي او دارنګې بوټي را ټوکول دي. باغونه بعضې معروشات دي، بعضې غیر دي او غیر د دې ده. دا ټول په دې صورت کې بیان شوي. دا بادشاهي د الله نه شوه. په دې صورت کې د هغه بادشاهي د الله تفصیل او وضاحت راغلی. بعضې علما ذکر کوي چې په صورت مائده کې الله ویل یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان تحرموا، تاسو مه حراموئ پاک هغه چې الله ستاسو لپاره حلال کړي. دا ذکر شو. په صورت مائده کې محرمات ذکر شو. بیا هغه چې هغه عربو د خپل طرف نه کوم شی نه حرام کړي وو، زمانه جاهلیت کې بحیره وه. دا په دې صورت کې هم د هغه عربو جهالت او د هغو هغه دین او د کافرانو هغه حال په اتمه طریقه باندې، لہذا په اتمه طریقه باندې هغه بیان شوي. داسې بیرته که زور که ورته نو لہذا په اتمه طریقه باندې هغه بیان شوي دی. دا مطلب دی. نو په دې طریقه د دې د مخکینیو سره مناسبت راغلی. بعضې علما ذکر کوي په ربط کې ګورئ چې د دې دا صورت انعام دا دایر دی په اثبات د وحدانیت د الله او په وحدانیت د الله ډېر دلایل دي. دا کائنات چې الله پیدا کړلي، دا مخلوق چې پیدا کړلی، دا دلایل دي په څه شي باندې؟ په وحدانیت د الله دلایل دي. نو دا صورت انعام د صورت مائده سره متصل کول مناسب ځکه چې په صورت مائده کې ام ابطال الوهیت د عیسی علیه السلام وشو چې عیسی علیه السلام اله نه دی، د هغه ابطال وشو.
الوهیت د عیسی علیه السلام ابطال وشو چې هغه اله نه دی او په دې کې دلایل په توحید نو دواړه ځکه مناسب دي. اوس په بعضو سورتونو په اول کې الحمدلله راوړي، سورت فاتحه کې راوړل، دې کې راوړل، سورت فاطر کې راوړي، سورت کهف کې الحمدلله په اول کې راوړی دی. د دې وجه سره علما د دې وجه ذکر کوي چې نعمتونه د الله تعالی ډیر زیات دي. البته دا نعمتونه اجمالا راګرځي یو څو نعمتونو ته. یو ایجاد دی جوړول، بل دا باقی پر پاتې کول په نشأة الاولی کې په دنیا کې چې دنیا کې یو الله جل شانو یو نعمت پیدا کی او بیا هغه باقی نو دا لپس ټولو نعمتونو ته شامل دی. دویم ایجاد دی چې الله تعالی نعمت جوړی پیدا کوي او هغه باقی پرېږدي په آخرت کې دا آخرت ټول نعمتونو ته شامل دی. په سورت فاتحه کې ټولو دغه نعمتونو ته اشاره شوې وه نو ځکه په اول کې الحمدلله راوړي. په سورت انعام کې د نعمتونو پیدا کول الله ذکر کړلی نو د دې په اول کې الحمدلله راوړي. په سورت کهف کې د نعمتونو بقا ته ابقا ته به نعمتونه باقی پاتې کول هغه ذکر شوي د هغه په اول کې الحمدلله راوړي. په سورت سبا کې په آخرت کې نعمتونه پیدا کول دا هغه کې ذکر دی هغه کې سورت الحمدلله راوړي. په سورت فاطر کې د نعمتونو د آخرت باقی پرې پاتې کېدل چې دا به باقی وي باقی پرې ښودل نو هغه ځکه په نو دا پنځه سورتونه چې په الحمدلله په اول کې راوړلي نو په دې کې دغه نعمتونو ته اشارې دي. ایجاد ته بقا ته ایجاد بقا یا په دنیا کې یا په آخرت کې دا ورته پکې اشاره ده. نو د دې مناسبت د وجې نه د دغه سورتونو په اول کې الحمدلله راوړل. دا د دې سورتونو په مابین کې مناسبت. سورت دعوه د سورت اثبات د توحید دی په دلایل عقلیه او نقلیه توحید ثابتوي. دلایل عقلیه پې راوړي نقلیه پې راوړي. خلاصه خو د دې صورت ما تاسو ته وویله په دې صورت کې رد دی په شرک اعتقادي باندې، دلایل په توحید باندې، قباحت او شناعت د مشرکانو په دې صورت کې ذکر شوی ځای په ځای د کافرانو د اهل جهالت والا د هغه جهل چې د هغه جهل انتها ته رسېدلی و الله تعالی د هغه جهل په دې صورت کې ذکر کړلی. اثبات د وحدانی اثبات د رسالت دی په دې صورت کې د اثبات د رسالت دپاره د بعضې انبیاو د ابراهیم علیه السلام واقعه راوړی شوې ده. لہذا دا د دې صورت خلاصه ده. اوس ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ټول حمد دی لله الله لره الذي الله خلق السماوات چې پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه والارض او ځمکه وجعل الظلمات ګرځولي الله تعالی تیارې او نور پیدا کړی دی تیارې او نور ثم الذين بها کسانو کبرو چې ګبر کړو بیا ربهم درخ فسرا یعدلون برابرۍ هغو الحمد دی الله لره هغه چې اسمانونه به اسمان مخکې کوي
ځکه چې اسمان اشرف دی د ځمکې نه. ولې اشرف دی؟ ځکه چې په اسمانونو کې یو لوی ځای داسې نشته چې فرشته پې په عبادت ولاړ نه هغه افضل نه شو. اسمان افضل دی. تیارې او نور الله تعالی پیدا کړلي. نور څنګه؟ الله چې دا خلق پیدا کړ نو د خپل نور نه پې الله ور واړتاو. چاته چې هغه نور ورسېد په تیاره کې دا خلک پیدا شوي دي هغه مؤمن دی. چاته چې هغه نور نه دی رسېدلی هغه کافر دی. تیارو د کفر کې هو الذي الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړي دي الله تعالی تعالی من طین د خټې نه د خاورې خټه. ثم قضا اجلا بیا مقرر کړی دی الله تعالی یوه نیټه وه اجل نو بل نیټه مسمن چې مقرره ده بنسبت د الله. سو بس انتم تاسو تمترون تاسو شک کوئ. هو الذي الله تعالی هغه ذات موږ یې خو د خاورې نه یو پیدا کړلی موږ خو د پلارونو نه او د میندو نه داسې پیدا کېږو خو زمونږ نیکه آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا یا موږ هم د خاورې نه پیدا زمونږ ټول خوراک د څه شي نه دی د خاورې نه د ځمکې نه دی نو زمونږ ټول خوراک د ځمکې نه دی او د دغه ځمکې خوراکي شی نه نطفه پیدا کېږي او د دغه نه انسان پیدا کېږي. نو د انسان پیدایش د ځمکې نه شو په واسطه د نطفه چې نطفه د ځمکې نه پیدا ده ځمکه باندې خوراکي شی ده هغه نطفه پیدا ده. ثم قضا اجلا بیا مقرر کړی دی الله تعالی اجلا نیټه د مرګ دپاره الله تعالی نیټه مقرر کړې او دا نیټه الله لیکله چې انسان به په دې وخت باندې مړ کېږي. کله چې انسان د مور په ګېډه کې غوښه شي فرشته راشي الله ته وایي چې الله عمر یې څومره ولیکم رزق یې څومره ولیکم سعید او شقی دغه هر څه یې ولیکلی شي عمر یې ولیکلی شي نیټه د مرګ ولیکلی شي. و اجل بل نیټه دا مسمن عنده مقرره په نزد الله په نزد الله هغه بله نیټه که مقرره په نزد الله کومه نیټه ده چې د قبرونو نه به یې کله راپاڅوي د قبرونو نه د راپاڅولو نیټه یې ولیکلی شي د قبر نه به دا په دې ټیم راپاڅي دغه نیټه په دې باندې به انشاءالله بحث راشي. هو الله وهو الله شان داره وهو دغه الله وهو شان داره الله الوهیت د الله عظمت د الله په اسمانونو کې دی و فی الارض بس میں کې دی یعلم پیژني الله تعالی سرکم پټ ساسو و جارکم او جار ساسو و یعلم پیژني الله تعالی هغه څه تکسبون چې تاسو یې کسب کوئ وهو شان دی الله عظمت د الله بڑائی د الله تعالی په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی د الله عظمت او بڑائی په اسمانونو ځمکه کې چې دا معنی وکړي چې وهو شان دی الله په اسمان ځمکه کې دی نه الله په اسمان ځمکه کې دا الله ثم استوى على العرش ذات دی الوهیت معنی به یې وکړي چې الوهیت او عظمت او بڑائی د الله په اسمانونو ځمکه کې ده. پکې وګورئ کله زلزله کوي کله مرض راولي کله الله تعالی باران کوي کله نور راولي کل یوم هو فی شأن. دا عظمت بڑائی د الله نه ده دا عظمت او بڑائی د الله نه ده چې امریکایان دا هغو په ایوانونو کې قرآن ویلی شو. دا عظمت او بڑائی د الله نه ده چې هغه چین چې هغو به اسلامي سړی به نه پرېښودو په چین کې د جومات د جوړولو اجازت نشته په چین کې به دعوت باندې په تبلیغ باندې شدید زیاته سخته پابندي ده هغه چینیان هغه محتاج شو ورله او هغه مسلمانانو ته یې ویل چېرې تاسو دعا کوئ هغه مسلمانانو ته محتاج شو د عظمت او بڑائی د الله نه ده نو په دې ځمکه کې دا عظمت دا بیمارۍ د دې لپاره الله راولي چې د الله عظمت او بڑائی واضح شي. وما تأتيهم او نراجع دې خلکو ته من آیات څه علامه من آیات د معجزو د علامو د رب د دې نه الا مگر دي هغو د دې نه معرضین مخاړونکي دي خلکو ته څه علامه یې راشي خلق اعراض کوي مخاړه کفر کوي. فقط کذبوا بالحق نو بتاخیر سره دروغجن کړي هغه حق لره لما کله جاءهم چې راغی حق هغو ته حق ورته راغی دروغجن پس او بقا قریب را یاتیهم چې رابشي هغو ته انباء حالات د هغه څه چې هغو په دې باندې یستهزئون ټوکې کولې هغو په انبیا پورې به کفارو ټوکې کولې مکه مکرمه کې په انبیا پورې ټوکې کولې
په خلکو نیکانو پورې به ټوکې کېدې د دې حالاتو به دې ته راشي قیامت کې به د هر څه ویني علم یرو آیا نه وکتلې د خلکو کم اهلکنا څومره هلاک کړي موږ من قبلهم مخکې د دوی نه من قرن د امتون نه مکناهم چې موږ ځای ورکړی هغو لره فی الارض په ځمکې ما هغه لم نمکن لکم چې موږ ځای نه دی درکړی تاسو لره وارسلنا السماء او موږ لېږلی و اسمان علیهم په دوی باندې مدرارا پرله پسې وجعلنا الانهار او ګرځولو موږ نهرونه تجري چې بهیږي من تحتهم لاندې د هغو نه فاهلکناهم موږ هلاک کړي و هغو لره بذنوبهم په ګناهونو د هغو سره وانشأنا پیدا کړي موږ من بعدهم ورسره قرنا آخرین امتنا آخرین نور الله دغه ذات الله دی هلاک کول کوي الله وایي چې مخکیني امتونه هغه مې هلاک کړي وو هغو له موږ ډېر په دنیا کې مکنده موږ هغو له ډېر قدرت په ورکړی په دنیا کې موږ هغو له په ځمکه کې موږ هغو له ډېر عیش عشرت ورکړی چې دا لا موږ تاسو له نه دی درکړی هغه مې هلاک کړي ای خلکو تاسو به ما هلاک کوم لہذا دعوت دی توحید ته چې توحید ته راشي ولو نزلنا عليك کتابا کچرته موږ نازل کوو په تا باندې کتابا کتاب په قرطاس په علي پاپا کې فلمسوه او هغو مسکې د کتاب لره بأیدیهم په لاسونه خپل لقال الذین نو خامخا وایي به هغه کسانو کفرو چې کفر کړی ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مگر سحر دی مبین واضحه آیات ته وګورئ ولو نزلنا عليك کتابا نظر بن حارث لہذا نظر بن حارث او دارنګې په دیو کې عبدالله بن ابي امیه کافرو نوفل بن خویلدو دیو رالو رسول علیه السلام ته ویل چې یا محمد لن نؤمنو بک موږ هرګز په تا باندې ایمان نه راوړو حتی چې ته راتله موږ ته وخته په یو کتاب باندې د طرفه د الله نه ته یو موږ ته داسې کتاب راوړه چې طرفه د الله نه او دغه کتاب څلورو فرشتو نیولی او هغه فرشتې ګواهي وکړي چې دا د طرفه د الله نه دی او ته رسول یې هله به موږ په تا باندې کتاب راوړو هله به موږ په تا باندې ایمان راوړو الله تعالی دا آیات نازل کړي او مطلب د سوال مطلب د جواب دا دی الله وایي که چېرته موږ نازل کړو په تا باندې کتاب پی قرطاس په علي پاپا کې او دا فرشتې راوړي او دا کافران دې له مسه کي نو بیا به هم دوی ایمان نه راوړي او به چې دا خو سحر دی بیا هم ایمان نه راوړي نو لهذا ځکه الله تعالی اظهار د معجزو چې دوی کې معجزې غواړي هغه نه کوي وقالوا هغو لولا انزل عليه ملك ولې نشي نازلولی به د نبي علیه السلام باندې فرشته ولو انزلنا ملکنا الله وایي که چېرته موږ نازل کړو فرشته لقضي الامر خامخا خاتمه د امر به کار بوکړه شي ثم پس لا ینظرون هغو ته به مهلت ورنه کړه شي دوی به دا ویل چې په دې فرشته باندې په دې نبي فرشته ولې نه نازلېږي نو الله وایي که موږ فرشته نازله کړو او دا فرشته د خلکو اول اینی نه زموږ څه فرشتې راسدي کرامن کاتبین موږ یې نینو نو الله وایي که چېرته موږ فرشتې نازلې کړو او دیو دا فرشتې ویني نو دا به دومره ویریږي چې د خوب د ویرې د وجې نه به دیو لقضي الامر خامخا دیو به مړه شي دیو به ختم شي د فرشته شکل هیبت چې دیو ویني لهذا دیو به مړه شي بیا به دیو له مهلت نشي ورکولی یوه معنا دا شو د آیات دویمه معنا دا ده ولو انزلنا ملکا که چېرته موږ نازل کړو فرشته نو فرشتې مطالبه خو به دیو کړي الله وایي که زه فرشته نازل کړم او دا خلک یې ویني نو معجزه شوه معجزه به نازله شوي او دا معجزه چې نازله شي نو دیو به ایمان نه راوړي معجزه به راغلي دیو به په ایمان رانه وړي او چې معجزه د خلکو مطالبه وکړه د معجزې او الله معجزه ورکړه او ایمان یې پرې رانه وړ نو دغه خلک الله تعالی عادت په دې جاري چې خلک هلاک کوي
دا چې فرشته راغله او تاسو په ایمان نه راوړئ نو تاسو به هلاک شئ. ولو جعلناه که چېرته موږ ګرځولی دغه فرشتې لره ملکن دغه منزل لره فرشته که موږ اوس فرشته نازلولی نو لجعلناه نو خامخا موږ به ګرځولی هغه لره رجلا سړی چې فرشته راتلی د سړي په شکل کې به راتلی که وللبسنا علیهم نو خامخا خل کړی به وی موږ خل کړی به وو موږ په دیو باندې هغه یلبسون چې اوس په دیو باندې کوم خلطو په دې خلکو باندې خلطیت خو وسو اشتباه په دیو باندې وسوه نو بیا چې فرشته راغلی وی هم به په دې خلکو باندې اشتباه وی ځکه چې هغه د انسان په شکل کې راغلی وی او د انسان په شکل دیدلی نو په دیو باندې به اشتباه چې دا انسان دی که فرشته ده نو لحاظ په دیو باندې به بیا اشتباه وي دیو باندې به بیا هم خلطیت وي وللبسنا علیهم نو خامخا خل کړي به وی په هغو باندې هغه یلبسون چې کوم اوس په دیو باندې خلطیت دی اوس دیو په خلطیت دی په اشتباه کې دي چې فرشته راغلی هم په دیو باندې اشتباه وي دا مطلب دی او فرشته ډېر کله دیو ته راغلي هم دي د رسول علیه السلام مجلس ته راغلي دي په حدیث د جبرائیل کې جبرائیل علیه السلام د یو سړي ناشنا په شکل کې راغی ټولو ونه لیدل چې دا جبرائیل السلام راغی اکثر به جبرائیل علیه السلام رسول علیه السلام دا فرشته به د داهیة القلب په شکل کې راغلی جبرائیل السلام نو دا به د انسان په شکل کې راغلی ولقد استهزئ او خامخا به داخل سره ټوکې کړی شوي برسول په ډېر رسولانو من قبلک مخکې ستا نه په هغه احاطه کړله بالذین په هغه خلکو باندې سخرو چې ټوکې کړې وې هغو منهم د هغو نه څه شي په احاطه کړله ما هغه عذاب کانو چې هغو به په دغه باندې یستهزئون ټوکې کولې هغو کوم عذاب چې په دیو پورې ټوکې کولې نو هغه عذاب چې کوم عذاب په دیو پورې ټوکې کولې هغه عذاب په دیو باندې هغه عذاب په دیو باندې احاطه کړې وه قل ته ورته وایه پیغمبره سیرو لاړ شئ تاسو په لاره د بدمان کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین څرنګه یو انجام المکذبین د دروغجن کوونکو خلکو مکذب په دې آیات ته وګورئ عاقبت مصدر دی معال شي ته وایي دلته په کار مخکې ما کانو ولقد اوس مخکې استهزا ذکر شوي وه نو تعبیر په دې په کارو چې کیف کان عاقبة المستهزئین مستهزئین په کارو خو مستهزئین یې نه دی ذکر کړی د هغه په ځای باندې مکذبین ذکر کړلی ځکه چې دا استهزا چې دیو کوله دا د څه شي نه جوړه شوې وه دا تکذیب نه چې دوی به حق به دروغجن کاو نو استهزا ته جوړه شوې وه نو ځکه یې مکذبین ذکر کړه ثم انظروا ثم یې راوړی دی ولې ثم په تاخیر چې دا تلل په ځمکه کې مباح دي په ځمکه کې ګرځېدل لپاره د عبرت دا مباح دي او د په دې اشیاو کې کتل چې د دې اشیاو نه عبرت واخلي دا واجب دي دا کوم خلک چې هلاک شوی دی په هغو کې عبرت اخیستل دا واجب دي د هغو نه عبرت واخلي نو لهذا د په واجب او د مباح په مابین کې څه شی دی په مابین د واجب او د مباح په مابین کې تباعد دی لرې و لرېوالی دی نو ثم ځکه ثم منظور ثم راول قل ته ورته وایه نبي لمن دپاره چا دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي قل ته ورته وایه لله الله لره دي كتب على نفسي الله لیکلی دی لیکلی و الله تعالی په نفس باندې الرحمت رحمت لیجمعنکم چې خامخا جمع بکړي الله تعالی تاسو سره الی یوم القیامت ورځ د قیامت لا ریب فیه چې شک نشته به کې الذین خلق خسروا انفسهم چې بس جان کې ارتلی هغو نفسونه خپل فهم هغو لا یؤمنون ایمان نه راوړي هغو
الذین خسروا انفسهم چې هغه په تاوان کې ارتي په نقصان کې ارتي ځانونه خپل هغه ایمان نه راوړي ولو وحدانیت د الله دلایل ولو خاص د الله لپاره ما هغه سړي څخه چې ثابت دی په الله شپه کې او په ورځ کې وهو الله تعالی السمیع العلیم سمیع العلیم ذات دی سکنه ثبت په دې اسمان شپه او ورځ کې چې څه ساکن دي دا ټول الله علم دي قل ته ورته وایي نبي غیر الله بغیر د الله نه اتخذ زه ونیسم ولیا دوست فاطر السماوات داسې الله دی چې پیدا داسې دوست چې پیدا کوونکی د الله اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی وهو الله تعالی یطعم طعام ورکوي او هغه د طعام نشي ورکولی قل ته ورته وایه اني بېشکه چې ما امرتو ما ته امر شو ان اکونه چې یم زه اول من اول د هغه چا اسلمه چې اسلام یې راوړلی ولا تکونن او ته مه کېږه من المشرکین د مشرکانو نه قل اغیر الله په غیر د الله نه زه ونیسم ولیا ولی داسې ولی شته دوست چې هغه په اسمانونو پیدا کوونکی دی د الله نه بغیر دوست نشته پاتور عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې ما د پاتور ترجمه نه پیژانده چې پاتور څه معنا ده دا وایي چې دوه عربیان ما ته راغله هغه په یو کوی کې جګړه کوله نو یو ویل چې انا پترتها دا اول ما کنستی دی نو دا وایي چې ما ته پته ولګېده چېرې پاتور په معنا د اول پیدا کوونکي اول یو شی پیدا کوونکي ته پاتور وایي چې مخکې یو شی مثال نه وي او ته هغه موجود کړي پاتور صفت د پاره د الله دی غیر الله په غیر د الله نه زه ونیسم دوست داسې الله چې اسمانونه او ځمکې پیدا کوونکی دی قل ته ورته وایه اني بېشکه زه اخاف یېرېږم ان عصیت ربي که زه نافرماني وکړم د خپل یېرېږم عذاب یوم عظیم عذاب د ورځې هغه ورځ عظیم چې لویه ده د عذاب د ورځې چې لویه ورځ ده د هغې ده نو زه یېرېږم زه عذاب د هغه عذاب چې هغه عذاب عظیم دی ورځ لویه ده من هغه څوک یصرف چې واړولی شو عذاب دا هغه نه یومئذ به دغه ورځ دغه قیامت فقد رحمه نو په تا کې سره رحم کړلی الله په هغه باندې وذلک دغه الفوز المبین کامیابي ده المبین واضحه وإن يمسسك الله بضر که چرته ورسیږي تا ته الله تعالی بضر په ضرر سره الله تا ته ضرر ورسوي فلا کاشف له الا هو نو نشته لرې کوونکی دغه تکلیف لره مګر یو الله دی وإن يمسسك بخیر که چرته ورسوي تا ته الله خیر نو الله تعالی په هر شي باندې قادر دی وإن يمسسك الله که ورسوي تا ته الله تعالی ضرر دقه ذات الله دی وحدانیت د الله ذکر شوی وهو الله تعالی القاهر غالب دے فوق عباده پاسا د بندگان خپلنا الله په بندگانو خپلو باندې غالب دی وهو الله تعالی الحکیم حکمت والا دی الخبیر خبردار دی وهو القاهر غالب دی فوق عباده په بندگانو د پاسه تاسو وګورئ چې یو سړی په یو شي باندې غالبي او یو شی په قبضه په کنټرول کې نو هغې ته څه شی وایي هو قاهر فوقه دا سړی په دې بل باندې د پاسه دی قاهر غالب دی رانیوی شي نو دا استعاره تمثیلیه ده د دغه څه تشبیه ورکړې ده
د الله تعالی چې الله تعالی څنګه په دې خپل مخلوق باندې قادر دی دا مخلوق د قهر او د الله تعالی کې دی او دا مخلوق د الله جل شانو شان په غلبه لوی ده د هغې تشبیه د دغه سړي سره ورکړلی نو استعاره تمثیلیه شو بعض علما ذکر کوي چې قهر او علو دا د دې تشبیه د غلبې سره ورکړله چې هو القاهر الله قاهر دی پاسه غالب دی پاسه د بندګانو نو چې په یو شي باندې څوک غالبي د دغسې تشبیه ورکړله چې الله قاهر دی په بندګانو خپلو باندې هغه غلبه محسوس د هغې سره تشبیه ورکړله د غلبې د الله مذهب د بعضې خلک وایي چې فوق زائد دی مذهب د سلفو دا دی چې د الله دپاره فوقیت شته چې الله او په دې باندې علماو څه په زر دلایل پیش کړي نبی علیه السلام په یو حدیث کې ذکر کوي العرش فوق ذلک عرش د دې کائناتو نه اوچت دی والله تعالی فوق ذلک الله د عرش اوچت دی په عرش د پاسه که چېرته الله تعالی قابل د علو او د فوق نشي چې پاسه دی فوق دی نو د دې لپاره خو یو حقیقت بنفسها رانغی دا خو د الله له حقیقت نه انکار کول دي ځکه چې یو شي حقیقت به وي نو هله به هغه درته وایي دا فوق دی بل دا چې دا فوق صفت کمال دی په دې کې څه نقص نشته نو چې دا صفت ته کمال دی نقص پکې نشته د کتاب او د سنت او د اجماع مخالف نه دی نو فوقیت الله لره ولې نه ثابتو نو لهذا فوقیت الله لره ثابت دی قلت ورته وایه نبی ایو شیء کم یو شی اکبر ډېر لوی دی شهاده په ګواهۍ کې مخاطبه ده چې کم یو شی لوی دی په ګواهۍ کې قلت ورته الله الله شهید ګواه دی په مابین زما او په مابین ستاسو کې و اوحی الی وحی کړه شوی ماته دا قرآن لانذرکم به د دې لپاره چې زه ویروم تاسو ته په دې باندې ومن او هغه څوک بلغه چې قرآن ورته رسېدلی دی هغه پې ویروم انکم ای بېشکه تاسو لتشهدون خامخا تاسو ګواهي کوئ چې بېشکه د الله سره اله آخر دی قلت ورته وایه لا اشهدو زه ګواهي نه کوم قلت ورته وایه انما بېشکه هو الله تعالی اله واحد اله یو دی و انني بېشکه زه بریء جدا یم مما د هغه نه تشرکون چې تاسو شریک جوړوئ دې آیاتونو ته وګورئ شی په لغت کې دی ته وایي چې صحیح کېږي چې د هغې نه علم حاصل شي خبر ورکړی شي چې د ان یعلم عنه ویخبرو چې د یو شي نه خبر ورکولی شي علم پې حاصلېږي هغه ته شی وایي جمهور وایي چې الله تعالی باندې د شي اطلاق صحیح دی نو کم یو شی لوی دی په شهادت کې ورته وایي چې الله نو په الله باندې د شي اطلاق راغی خو الله شی دی داسې نه دی لکه په شان د نورو اشیاو جهیمیه یوه فرقه ده هغه د شي اطلاق په الله تعالی باندې ناجایز ګڼي او وایي چې الله لله الاسماء الحسنی او شی صفت د کمال نه دی من وایو چې شی په معنا د شاء مشیعت او د مشیعت اطلاق خو په الله کې که نه اراده کوونکی ذات دی الذین هغه آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی و موږ ورکړی دی هغو ته کتاب چې هغه اهل کتاب دی الذین هغه آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی هغو ته کتاب یعرفونه پېژني هغو دې نبي لره کما لکه څرنګه یعرفون ابناءهم پېژني هغو زامن خپل
الذین خلق خسروا انفسهم چې په زیان کې ارتېلی دی هغو نفسونه خپل په هم نو هغو لا یؤمنون ایمان نه راوړي. د قرآن حقیقت ذکر شو، اثبات د رسالت ذکر کیږي چې اهل کتاب پیژني دا نبی لکه څنګه چې زامن پیژني چې دا حق دی، اثبات د رسالت دی. ومن اظلم څوک دی ډېر ظالم بلکې نشته مېمن دا چا نه ابترا علی الله کذبا چې تړلی دي تراشلی دي په الله باندې دروغ او کذب بآیاته یا دروغجن کړي دي هغه آیاتونه د الله یا دروغجن کړي هغه آیاتونه د الله بېشکه شاندار بری نه مومي ظالمون ظالمان. ومن ازلم څوک دی نشته چې تړلی دي تراشلی دي په الله باندې دروغ چې په الله باندې دروغ ویلي د هغه نه لوی ظالم بل څوک نشته. او کذب بآیاته یا د الله آیاتونه دروغجن کړي. کلمه د او یې پکې راوړله، اشاره ده په دې کلمه د او کې چې په دې دواړو کارونو کې چې کم یو وکړو بس دغه کافي دی چې دا سړی د ظلم انتها ته ورسېد په خپل نفس کې. کلمه خو د او دپاره د تخییر د اختیار. و یوم په هغه باندې نحشرهم چې موږ به راجمع کړو دې خلکو را جمیعا ټول لره. ثم نقولو بیا به موږ وایو للذین هغه خلکو ته اشرکو چې شرک کړی و هغو الله په قیامت کې وزیر مشرکانو ته وویل ای د چېرته دي شرکاؤکم ګواه شریکان ستاسو الذین هغه شریکان کنتم چې وایي تاسو تزعمون چې تاسو ګمان کوو. این شرکاؤکم په دې ځایونو کې وګورئ این چېرته دي شریکان دا این د سوال د هغه شي دپاره کېږي چې هغه حاضر نه وي. این زیدون زید چرته دی هغه حاضر نه دی ځکه سوال کېږي. نو په دغه وخت کې به د دې خلکو دا شریکان حاضر نه وي. دلیل پیدا دی احشروا الذین را جمع کړئ تاسو هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی و ازواجهم او ازواج هم مشرب د هغو وما كانوا يعبدون او هغه چې وو یعبدون عبادت به کوو هغو چې د څه شي عبادت یې کوو هغه به را جمع کوي. نو د دې نه معلومه شوه چې په دغه وخت کې د دیو دا خدایان د دیو څخه حاضر نه وو. او په بل آیات کریمه کې الله ذکر کوي چې د دیو دا خدایان د دیو څخه حاضر دي. نو د دې په نورو روایاتو کې راځي چې دا خدایان د دیو سره حاضر دي. علما د هغې د جواب کوي چې ورځ د قیامت غټه ورځ ده. غټه ورځ ده په یو وخت کې به د دیو سره خدایان حاضري په بل وخت کې به نه وي. یا دا د دیو چې هغه خدایان به د دیو سره حاضري موجود به وي خو چې دیو ویلي چې هغه هېڅ نشي کولی نو الله به ورته وایي چې چېرته دې خدایان دا پرست کړلی په معنی د عدم چې هېڅ نشي کولی نو داسې دي لکه چې موجود نه دي. ثم نقولو الله موږ به ووایو هغه خلکو ته چې شرک یې کړی په بل آیات کې راځي ولا یکلمهم د دیو څخه خو الله خبرې نه کوي. نو دلته ورته څنګه خبرې وکړئ چې الله موږ به وایو هغه څه چې شرک یې کړلی موږ وایو چې خبرې ورته د تشریف د شرافت د عزت نه کوي د قهر خبره به ورته الله تعالی کوي. دا مطلب دی. ثم لم تكن بیا نه وه فتنتهم شرارت د هغو الا مګر دا ان قالو چې ویل هغو والله زمونږ د قسم وي فالله ربنا چې رب زمونږ دی ما کنا مشرکین نو موږ مشرکین دیو به خپل شرک او دیو به خپل کفر پټ کی او دا چې والله ربنا الله زمونږ رب دی موږ مشرکان نه
په بل آیات کې راځي ولا یکتمون الله حدیث د الله نه هیڅ خبره نه پټوي. خو ما ورته ویل چې ورځ د قیامت خو لویه ورځ ده، په یو وخت کې به خبره پټوي، په بل وخت کې به نه پټوي. انظر وګوره کیف څرنګې کذبوا علی انفسهم، څرنګې دروغ وایي هغو علی انفسهم په نفسونو خپلو باندې، وضل عنهم ورک شوی د هغو نه هغه څه کانو چې و هغو یفترون تراشلي و هغو چې کوم څه تراشلي و ترک شي. ومنهم بعض الهغو نه من هغه څوک دی یستمع الیک چې غوږ دی منا کافرانو نه چې غوږ دی تا ته کافر به راغله، نبي ته بیا غوږ ایښود. وجعلنا ګرځولو موږ علی قلوبهم بړون د هغو باندې اکنة پردې ان یفقهوه د دې دپاره چې هغو پوهه نه شي، ایب چې د دې په چې پوهه نه شي او ونه پېژني، پوهه نه شي هغو پر قرآن باندې. وفي آذانهم او په وګوره د هغو کې وقر بوجو، الله په بوج وګونه کې ګرځولی. وان یروا که چېرته ویني هغو کله آیات هره معجزه لا یؤمنو بها ایمان نه راوړي هغو پرې باندې حتی تر دې حده پورې اذا جاؤک کله چې راشي هغو تا ته یجادلونک هغو به جګړه کوي ستا سره. یقول الذین وای هغه کسان چې کفر یې کړلی ان هذا نه دی دا قرآن الا اساطیر الاولین مګر قصې د اولني امتونو دي، قرآن نه به انکار کوي. الله وایي من ګرځولې په زړونو د هغو باندې اکنة پردې ان یفقهوه الله چې پوهه نه شي هغو په دې قرآن. پړونې پردې داسې نشته چې دا پړونې واقعي پردې دي، نه د دې پړونو کې دا کفر الله تعالی مضبوط کړی دی چې یاره دې پر قرآن باندې فیږي. نو په غوږونو د هغو کې پرده ده پردې پکې نشته، حق نه اوري، غوږونو یې حق نه اوري. اخوا آیات ته ګورئ. وهم دا کافران ینهون عنه منع کوي عنه د رسول نه، د رسول نه خلک منع کوي چې مه ورځئ رسول ته. وینهون عنه او په خپل هم لرې کېږي د رسول نه. داسې هم ظالمان دي چې د رسول نه نور خلک هم شړي، په خپله باندې ته هم ورته ترې لرې کېږي. وان یهلکون او نه هلاکوي هغو مګر نفسونه خپل وما یشعرون او نه بیږي هغو. دا مطلب دی دا آیات چې دیو ینهون عنه لرې کېږي د رسول نه، نه خلک شړي منع کوي د رسول نه چې مه راځئ رسول ته، او په خپل هم ترې منع کېږي. دا داسې ظالمان دي چې د رسول ته ورځي نه. علامه قرطبي د دې ترجمه دا کړله وهم او دا کافران ینهون عنه منع کوي نه شړي عنه د دې رسول نه، د رسول نه ضرر هغه خلک چې دې ته نقصان رسوي ضرر رسوي هغه ته منع کوي. نو کافرانو ابو طالب به څه چل کاو چې د رسول علیه السلام ته به چا ضرر رساو هغه به یې منع کاو، خو په خپله بیا څه چل کاو وینهون عنه او په خپله لرې کېږي د رسول نه، د رسول په خپل لرې شو. نو دې خلکو به څه شی کاو د رسول علیه السلام نه بیا څه چل کاو، دې کافرانو د رسول علیه السلام نه به خلک شړل، یعنې شړل بله چې خلک به یې منع کول چې ضرر ورته ونه رسوي، په خپله به ایمان نه راوړي. نبي علیه السلام فرمایي چې او نبی علیه السلام یو ورځ خانه کعبې ته ووت، اراده یې کوه چې په خانه کې بلکې منځ وکړي. کله چې نبی علیه السلام په مانځه کې داخل شو نو ویل ابو جهل من یقوم الی هذا الرجل، څوک به پاڅېدی سړي ته، دې نبي ته به څوک ورپاسي فیفسد علیه صلاته چې د ده باندې د مونځ فاسد کړي. په دې کې یو بدبخت ابن زبعره هغه راواخیسته غوښایه او اینه راواخیسته غوښه پلت به وجه النبي، نو هغه پورې کړه هغه غوښایه او اینه په مخ د نبي علیه السلام پورې د مانځه باندې ولاړ مخ باندې. رسول علیه السلام راغی خفه او غمجن
ابو طالب ته وویل ابو طالب ویل دا کار درته چا وکړ ابن زباره ابو طالب توره راواخیسته مسجد حرام خانه کعبې ته راغی چې راغی نو ابو طالب خو ډېر د رعب والا سړی و خلک پاڅېده ابو طالب ورته ویل چې کم یو په تاسو کې پاسې دا توره به ما په هغه پورې نښلولي لکه په اس پورې چې زین ختئ رسول علیه السلام ته ویل چې چا باندې دغه درار تیل دي غوښایه او اینه په مخ چا ویل چې ابن زباره ویل ورشه دغه په مخ یې پورې کړه هغه اینه او هغه غوښایه راواخیسته رسول د ابن زباره په مخ باندې ور پورې کړه یو کافر د ابو طالب په حق کې څه نشو ویلی نو لهذا خلک بیا چې نور د نبي نه منې کول چې ضرر ورته چې په خپله د دین د ابو طالب منې کېږي او بیا په دغه وخت کې ابو طالب اشعار وایي والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا ابو طالب وایي زما دې په الله قسمي چې دا خلک ای نبي تا ته ټول نشي رسېدی ټول در هغه چې تا ته ضرر نشي رسېدلی حتی تر دې حده پورې اوسده چې ما لره کیدي ما لره ما ته په خاورو کې بالغ کیدي ما ته په خاورو کې بالغ کې ښوده شي زه مړ شم په خاوره کې مې کیدي دا یې مطلب دی بیا نبي ته وایي فاصدع بأمرك ما عليك غزازة وأبشر بذاك وقرد منك عيونا نبي ته دا وایي فاصدع صاف صاف خپله خبره کوه ما عليك غزازة په تا څه عیب نشته تا وایي څه تنګي نشته خپله دعوت خلکو ته صاف صاف ورکوه او خوشحاله شه په دې باندې وقر منك عیونا او یخې که په دې باندې سترګې خپل څنګه چې دعوت خلکو ته ورکوې اسلام ورکوې ابو طالب بیا وایي عرفت دینا قد عرفت بأنه من خیر الادیان البریة دینا ابو طالب وایي چې زه پیژنم چې تا یو دین پیش کړی دی داسې دین دی چې دا په ټولو دینونو کې غوره دین دی زه دا خبره پیژنم لولا الملامة او هزار سبة لوجدتني سمحا بذلك یقینا که چرته ملامتیا نه وې او د خلکو کنځلو یره نه وې نو تا به موندلی وې ما لره په دې دین چې ما به په یقین سره ایمان راوړی وې او زه به په یقین سره مسلمان شوی وې خو خلک به کنځلې کوي ملامتیا به وایي چې ابو طالب د اور نه ویرېد ځکه ایمان رانه و داسې دا آیاتونه په دې کې نازل شوي ولو ترا که چېرته ته وینې ای نبي اس په هغه وخت کې وقفو علی النار چې ودرول شوي دا کافران په اور باندې ودرول شوي قالو وی بلا کافران یا ویلتا یا لیتنا ای افسوس د موږ دپاره نوردو چې موږ رد کړی شوي وي موږ رد کړی شوي وي چې موږ رد کړی شو ولا نکذبو او موږ دروغ نه وی ویلی بآیات ربنا په آیاتونو د خپل باندې ونکونه وی موږ من المؤمنین د مؤمنان نه په آخرت کې بیا دا افسوس کوي چې نورد کاش موږ رد کړی شوي وي دنیا ته او منګه دروغ نه ویلي په آیاتونو د خپل باندې بل بدا لهم بلکې ظاهر بشر خلکو لپاره ما هغه څه کانو چې هغو یخفون من قبلو چې پټول به هغو مخکې به چې کوم کوپر او کومې خبرې پټولې هغه به ورته ظاهر شي چې ستاسو بړونو کې دا ده ولو ردو که چېرته دیو رد کړی شي راوګرځولی شي هغو رد کړی شي هغو دنیا ته لعادونو خامخا راګرځي هغو لما هغه کار د نهو عنهو چې منع کړی شوي هغو د دې نه و انهم بېشک هغو لکاذبون خامخا دروغ ویونکي دي ولو ردو که چېرته دا کافر دنیا ته راغی نو بیا هم دیو نو هغه کارونو ته ګناهونو ته بیرته راګرځي د هغو نه منع شوي دي ځکه چې د الله فیصله دا ده چې دا جهنمیان دي نو لهذا چې دنیا ته بیا هم راولېږي بیا هم دا ایمان نه راوړي
وقالو ویلو دې کافرانو ان هي نره دا ژوند مګر ژوند زمونږ دنیا د دنیا دی وما نحنو نیو موږ بمبعوثین بیا را پاسولی شوي موږ دا نیو چې موږ بیا را پاسولی شي د قیامت نه خو به کافرانو انکار کوو او چور که د قیامت نه او د جنت نه او د جهنم نه به انکار کوو د مرګ نه به ډېر سخت یېرېدم که نه د مؤمن خو دا شان دی چې زه مړ شم ماله به الله جنتونه راکوي د محبوبینو د رسول الله السلام د دیو سره به زما ملاقات کیږي ولو ترى کله چې ته وینې اذ په هغه وخت کې وقفو چې ودرول شي هغو علی ربهم پر خپل باندې او د قیامت کافران الله ته ولاړ قال وویل الله تعالی الیس هذا نه دا بالحق حق قالوا بویدو بلا وربنا زمونږ د قسمې فرب زمونږ پر خپل قال وویل تعالی دا وسکې هذا بما کنتم تکبرون په سبب د هغه باندې چې وایي تاسو تکبرون تاسو کبر کوو ولو ترى کله چې ته وینې چې دوی په اور باندې ودرول الله مخې ته ودرول شي دا کافران زنځیرونو کې به تړلی شوي د الله مخې ته پیش قد خسر الذین پتا خسره په خساره کې وها کسان کذبو چې دروغجن کړی هغو بلقاء الاخرت الله ملاقات د الله حتی تر دې حده پورې حتی کله تر دې حده پورې کله چې راشي هغو د قیامت بغتة ناصبه قالوا وی بهغو یا حسرتنا افسوس دی په موږ باندې علی ما په هغه څه باندې فرطنا فیها چې موږ کمې کړی فیها په دې دنیا کې موږ کمې کړی په حق د قیامت کې یا په دنیا کې مې کمې کړی وهم او دا کافران یحملون اوزارهم دی وبارئ بوجونه خپل علی ظهورهم په شاګانو خپلو باندې الا خبردار ساء ناکاره دی ما هغه یزرون چې بار کوي هغو آیات ته وګورئ ساعت څه ته وایي لږ وخته نو راشي ساعت نو قیامت ته ساعت ځکه وایي چې دا د هغه وروستنی چې به دی به جنت او جهنم دی هغه همیشه د هغه په نسبت سره دا لږ ټیم دی قیامت ساعت مو دا قطعه د یوې زمانې نه وایي د زمانې نه یوې قطعې ته ساعت وایي او په وخت معلوم باندې چې قیامت دی په هغې باندې اطلاق هغې غالب شوی دی ساعت هغې ته وایي قالو وی بلا کافران یا حسرتنا ای افسوس دی موږ له دلته نه دا دپاره د حسرت دی ای افسوس دی موږ او دا ندا د سره لکه دا داسې مطلب دی چې یا حسرتنا ای افسوس دی موږ لره تعالی راشه ای حسرته په هذا اوانو که دا ستا وخت دی په هذا اوانو کې ای افسوسه دا دې وخت یې راشه کله چې سړی نادم شي په یو کار ډېر سخت هغه دا وایي چې ډېر ای افسوسه راشه دا ستا وخت دی ځکه چې زه ډېر نادم شوی پر خپل کار باندې افسوس حسرت راشه دا افسوس به دیو ته کله عرض کیږي په نس د مرګ باندې قالو یحزن دا کله چې دیو هم کله مړه کیږي کافر به د افسوس کوي خو دا مرګ د مقدماتو د آخرت نه دی نو ځکه په دې ځای کې نه کې حتی جاءتهم الساعة چې راشي دیو ته قیامت نو دیو به دا یا حسرت وایي د دې چې قیامت راشي دا د مرګ په ټیم کې به دی وایي دا یا حسرت به د مرګ په ټیم کې کوي خو چون کې مرګ چې راغی دیو قیامت شروع شو من مات فقط قامت قیامته علیه څوک چې مړ شو قیامت د هغه په هغه باندې قایم شو نو ځکه یا حسرتا ویلې ځکه قد جاء حتی اذا جاءت الساعة ویلې دې ځای کې کې حسرت ته ندا کول دا مجاز دی او په دې کې تنبیه ورکوي په نفسونو خپل د دیو باندې په تذکیر د اسباب د حسرت چې اسباب د حسرت یاد کړي وهم او دا فرتنا په معنا د تقصیر دی چې موږ کوتاهي کړې وه پارت وړاندېوالې ته وایي سلب پکې تضعیف پکې دپاره د سلب دی دیو به افسوس کوي په هغه باندې ما فرتنا چې موږ وړاندېوالی پرېښی
قیامت د پاره وړاندېوالی د جنت نه و کړی دا معنا وهم دا کافران د یوه بار کوي اوزارهم بوجونه خپل به شاګانو حقیقي معنا ته مراد ده چې په قیامت کې به دا کافران چې کوم ګناهونه هغه به د دوی په دې شاګانو پورې نښتي مخکې تېر نه شو چا چې اوښ پټ کړی او هغه به د دې په دې اوږه باندې پروت وي او د هغه اواز به کوي چې کوم اواز د اوښ دپاره دی دا خو مخکې تېر شو که یا هم دیو به بارکۍ او بوجونه خپل په ظاهر سول چې یو بوج په شا باندې پروت وي هغه ورسره لازم وي نو مطلب دا چې د دوی څخه د دوی دا ګناهونه لازم وي چېرته چې ځي هلته به ورسره ګناهونه ورسوي خو دا معنا مجازي ده وما الحیات الدنیا نری ژوند هغه ژوند چې د دنیا دی الا لعب مگر لعب دی ولهو لهو د دنیا ژوند بس تېرېږي لهو لهو دی ولدار الاخرة خامخا دار د آخرت خیر غوره دی للذین دپاره د هغه خلکو یتقون چې ایریږي هغو تقوا اختیار کړي هغو افلا تعقلون ای تاسو عقل نه لرئ بلکې عقل ولرئ دې آیات ته وګورئ په دې آیات په دې ځای کې بحث وکړو په دې آیت دلته بحث کوو بیا چې چېرته راتلی انشاءالله بیا بحث نه کړي الله وایي چې نه دی ژوند هغه ژوند چې د دنیا دی مګر الله لعب خو دا کله چې د دنیا هغه ژوند چې په دنیا پورې کوم مختص دی ګورئ چې د دنیا ژوند چې په دنیا پورې مختص دی ځمکه اخلي روپۍ ګټي مال جمع کې دا د دنیا ژوند چې په دنیا دا الله لعب دی ها که د دنیا ژوند دې راواخیسته هغه د آخرت ته صرف کو نو لہذا هغه بیا الله لعب نه دی هغه خو بیا د دنیا ژوند قیمتي شو د دې مطلب دا دی نو چې څوک اعمال صالحه کوي خپل ژوند راواخلي آخرت ته صرف کړي هغه الله لعب دی خو قیمتي ژوند دی په دې ځای کې دوه الفاظ راغلي یو لعب دی یو لهو دی لعب څه ته وایي چې یو سړی قصد کوي خوشحالي حاصلول خپل نفس ته قصد کوي آرام استراحه راحت طلب کول قصد کوي دې ته لعب لهو څه ته وایي لهو دې ته وایي چې هر هغه چې مشغول وي د خوشحالۍ په کار کې هغه کې مشغول وي اگر که د قصد کړی نه دی قصد کړی دی بس مشغول دی پکې نو اوس تاسو وګورئ د لعب او د لهو فرق دا شو چې په لعب کې قصد د حاصلولو په جلتۍ خوشحالي حاصلول یې قصد وي او په لهو کې دا ده چې مشغول وي په خوشحالۍ کې خو د قصد نه دا دو علما ذکر کوي چې کله د لهو اطلاق وشي نو دا راښکودل د خوشحالۍ دي د زنانو نه ځکه چې په لغت د یمن کې لهو ښځې ته وایي نو د زنانو نه خوشحالي حاصلول دې ته لهو وایي او لعب عام دی که دغه و که دغه نه وه بیا فرق راغی بعض علما ذکر کوي چې لعب دې ته وایي چې طلب د خوشحالۍ دی خو په هغه طریقه چې ښه نه دی چې په دغه طلب ته طلب کړي ته خوشحالي طلب کې خو په کومه طریقه چې ته طلب کې نو په دغه طریقه باندې د دې دا طلب ښه نه دی چې ته طلب کې دې ته لعب وایي لهو څه ته وایي چې خرچ کول د محنت په هغه کار کې چې صالح نه دی چې په دې کې سړی خپل همت صرف کړي په یو کار کې ته خپل همت صرف کې خو دا صالح نه دی صلاحیت دا نه لري چې په داسې کار کې ته خپل همت صرف کړي دا اوس په دې ځای کې لعب مقدم کړلی لهو یې وروسته راوړلی ځکه چې دا کلام
وما الحیات الدنیا الا لعب، دا رد دی په کافرانو باندې. او کافرانو به دا کار کاو چې دیو به خوشحالي قص کوله د دنیا نه، د دنیا د دې پانی دنیا نه به دیو خوشحالي قص کوله، په جلتی به خوشحالي حاصلوله، هغه په جلتی به خوشحالي طلب کوله. نو لہذا د دیو سره مناسب تقدیم د لعبو، نو ځکه لعب مقدم کو. او بیا دغه خوشحالي کې به دیو خپل همت صرف کړی، نو وروسته پسې بیا لهو ذکر کړه. په صورت عنکبوت کې دا کار کړلی چې هلته لهو مقدم کړلی او لعب یې وروسته راوړلی. ولې؟ ځکه چې هلته مقام د قصر دی، د مودې د حیات چې د دنیا زندگی موده کمه ده، په قیاس د آخرت ده، نو لهو خو لږ ټیمي، نو ځکه هلته تقدیم د لهو مناسب و. ځکه چې لهو چې یو سړی مشغول وي په لهو کې، نو دا هغه دی چې دې ته کمه زمانه عارض کېږي، کمه زمانه، نو هلته مناسب تقدیم د لهو و، ځکه هلته لهو په صورت عنکبوت کې کړله. قد نعلم، الله وایي چې موږ پېژنو، بېشکه انه شان دا دی انه بېشکه لیحزنک شان دا دی چې غمجن کوي تا لره الذي هغه څه یقولون چې هغو وایي، الذي هغه څه یقولون چې وایي هغو، فانهم بېشکه هغو لا یکذبونک هغو نه دروغجن کوي تا لره، لیکن ظالمان په آیاتونو د الله یجحدون انکار کوي هغو. قد نعلم، منګه پیژنو. قد په دې آیاتونو کې نبی علیه السلام ته تسلي ده. قد د پاره د تکثیر دی، موږ ډېر پیژنو، او دا تکثیر راجع دی متعلق د علم ته. په علم د الله کې تقلیل او تکثیر نشته، متعلقاتو کې تقلیل او تکثیر. انه بېشکه شان دا دی لیحزنک غمجن کوي تا لره هغه څه یقولو چې دا کافران وایي. کافران به په نبي پسې خبرې کولې، نبي به په دې باندې غمجن کېده. الله ورته وایي فانهم بېشکه ده په دې مه غمجن کېږه، بېشکه دا کافران لا یکذبونک دیو نه دروغجن کوي تا لره، لیکن ظالمان په آیاتونو د الله باندې یجحدون انکار کوي. ابو جهل به څه ویل چې موږ ستا تکذیب نه کوو ای نبي، ای محمد علیه السلام، لیکن نکذب ما جئت به، لیکن ته چې کومې خبرې پیش کړې راپسې راغلی هغو تکذیب کوو، ستا تکذیب نه کوو. یا بېشکه دیو تکذیب نه کوي ستا په اړونو باندې، په اړونو باندې ستا تکذیب نه کوي، زړه کې ستا محبت شته، لیکن ظالمان دي په خولې سره ستا تکذیب کوي. ولقد کذبت، او خامخا په دغې سره کذبت رسل، تکذیب کړی شوی د ډېرو انبیاو من قبلک مخکې ستا نه، په صبرونو صبر کړی هغو علی ما په هغه څه باندې کذبو، په هغه څه باندې کذبو چې د هغو تکذیب کړی شوی د انبیاو، و اوذو او هغو ته ضرر رسولی شوی، حتی تر دې حده پورې اتاهم نصرنا چې راغلی هغو ته امداد زمونږه. ولا مبدل لکلمات الله، نشته بدلونکی کلماتو د الله لره. ولقد جاءک، او خامخا په تحقیق سره راغلی تا ته من نبأ المرسلین، د حالاتو د انبیاو نه، د واقعاتو د انبیاو نه. ولا مبدل، نشته بدل کوونکی کلماتو د الله لره، د الله کلمات څوک نشي بدل کولی، د الله کلمات چې بدلوي الله یې بدل کوي، د الله نه علاوه څوک نشته چې الله یې حکم وکړي او دا یې په منځ کې حایل واقع شي چې دا کار مه کوه. بل کلماتو د الله نه وعدې دي، د الله چې وعدې کړلي هغې بدلونکی نشته، الله یې نه بدلوي. یو وعید دی سزا په هغې کې الله که بدلي راولي او سزا نه ورکوي، نو دا کرم دی، سخا ده. و ان کانا کچرته وي کبورا لوی علیک بتا باندې اعراضهم مخ اړول د هغو، د دې کافرانو مخ اړول په تا باندې ګراني چې ردیو نه ته مخ واړې. آیات دا دی چې کافرانو به رسول علیه السلام ته دا ویل چې ته موږ ته
معجزې پیش کا. نو الله نبی ته وایي چې مخ اړول چې تا ته ګراني. فإن استطعت که چېرته ته طاقت لرې ان تبتغي نبقا ان تبتغیه چې ته طلب کړې نبقا بالارض سوراخ په ځمکه کې او سلما یا پړوی په سمای اسمان ته فتأتيهم نو ته راتله وکړه هغو ته بآیه په معجزه سره ولو شاء الله که چېرته اراده وی د الله که چېرته اراده وي د الله نو خامخا جمع کړې به وي هغو لره په هدایت باندې فلا تکونن ته مه کېږه من الجاهلین د جاهلان نه. کافرانو به د رسول علیه السلام نه معجزې طلب کولې. الله وایي چې که نبي ته دې د خبرو نه مخ اړول تا ته ګراني نو ته ورته معجزه پیش کړه زه ورته نه پیش کوم. الله وایي او معجزې ته اوس پیش کړې نو یا ځمکې ته ښکته سوراخ وکړه ښکته کوشه زه معجزه راوړه یا اسمان ته وخېجه ما پړوی اسمان ته وخېجه پړوی او معجزه پیش کړه. لہذا معجزه ورته که ته پیش کړې راوړه زه ورته نه پیش کوم ځکه چې د الله حکمت دا دی چې معجزه پیش کړي بیا هم ایمان نه راوړي نو الله به بیا دا قوم هلاک کوي او الله نه غواړي چې دا هلاک شي. انما بشک یستجیب الذین خبر قبلها کسان یسمعون چې اوري هغو والموتى مړي یبعثهم الله او راپاسي هغو لره الله تعالی ثم پس الیه خاص الله تعالی ته یرجعون راګرځول شي هغو. انما یستجیب خبر قبلی هغه کسان چې اوري یو سړی چې خبره واوري نو هغه خبره قبول کړي. نو کافران خبره نه اوري دا هغو مثال د مړو دی نو چې خبره هغه نه اوري نو لهذا هغه به څنګه خبره قبول کړي. وقالو ویلو دې کافرانو لولا نزل علیه ولې نشي نازلولی په دې نبي باندې آیات معجزه من ربه د رب د دې نه. قل ته ورته ووایه ان الله بېشکه الله تعالی قادر دی علی ان په دې باندې نازل کړي معجزه لیکن اکثر د خلکو نه لا یعلمون نه پوهېږي هغو. اوس معجزات ذکر کوي چې الله دا کارونه کړلي دا معجزې دي. الله معجزه ورکولو قادر دی. وما من دابة بالارض نه دی څه زنده سری په ځمکه کې ولا طائر او نه مارغه یطیر چې الوځي هغه بجناحه په وزرو خپلو باندې الا مگر امم جماعتونه دي امثالکم په امثال ستاسو په مثل ستاسو. ما فرطنا فی الکتاب من کوتاهی نه ده کړې په کتاب کې د څه شي نه ثم بس الی ربهم رغفل ته یحشرون راجمع به کړی شي هغو. وما من دابة اوس ګورئ دا معجز چې الله زنده سرې پیدا کوي مرغان چې دا په یو طریقه باندې چې وزر یې خواره کړي دا الوځي لهذا دا کارونه الله کوي نو دغه ذات قادر دی په دې باندې دغه ذات په دې قادر دی چې هغه دا دنیا کائنات دا معجزه چې دی کوم غواړي هغه معجزه هغه ورکړي. د دې آیاتونو مطلب دا دی وما من نشته زنده سره بالارض په ځمکه کې ومن دابه په الارض دابه راوړله ومن دابة او د دابې سره فی الارض راوړلی د پاره د زیادت تعمیم. نو لہذا د دابې د زیادت تعمیم دپاره د دابې د زیادت تعمیم دپاره فی الارض راوړ. یو دابه څه ته وایي ما یدیب من الحیوان هغه چې په ځمکه باندې حیوان روانې ځي. دبیب اذا مشا مشیا فیه تقارب چې داسې ځي چې په دې کې تقارب د قدمونو دې ته وایي. وما من دابة او د طایر سره یطیر راوړ هغه مارغه یطیر چې هغه الوځي نو د طایر سره یطیر راوړه اورېده او بیا یطیر خو تیز تو ته معنا مجازي هم اراده کولی شي نو یطیر بجناحیه چې الوځي بجناحیه په وزرو خپلو سره چې دا مارغه په خپلو دواړو وزرو سره الوځي چې دا خپله حقیقي معنا دی مراد. یطیر صیغه د مضارع راوړه چې الوځي دا په وزرو خپلو سره دا د دې لپاره په مضارع صيغه ولا طير يطير صيغه د مضارع د دې چې دا خلق د عجيبه شکل وصل یو کس الله
ښه صحیح ته ورشه شوی حکومتي کسان دي ته ورشه یطیرو چې الوزي دا بجناحیه په وزرو خپلو باندې نو لهذا دیو په دې وزرو خپلو باندې چې دا مرغان الوزي دا مرغان بجناحیه په وزرو خپلو لهذا چې دا په وزرو خپلو باندې دا الوزي چې د دې دا عجیبه شکل چې دا په وزرو باندې الوزي دا تاسو حاضر کړئ الا مگر دا امم جماعتونه دي امثالکم امثال ستاسو لهذا دا پس تاسو په شان ته امتونه دي جماعت څنګه زمونږ په شان ته جماعتونه دي اوس په دې مثلیت باندې وګورئ لکه څنګه موږ تسبیح وایو داسې دا نور اشیا هم تسبیح وایي څنګه چې زمونږ نه دلیل نیولی شي په وحد زمونږ نه دلیل دی موږ چې انسان ته چې وګوري دلیل دی په وحدانیت د الله داسې د دغو نه هم دلیل نیولی شي په وحدانیت د الله یا امثال لنا دا نور اشیا امثال لی د انسانانو امثال لی په څه کې چې سبا به قیامت ته را جمع کیږي او کما یو هغه چې د کونډۍ ده هغه به د هغې نه به انتقام اخیستلی شي ویختص انتقام به اخلي د هغه چې کوم یو ښکر نه وي د هغې انتقام به اخلي من القرناء د هغه نه چې د هغې ښکري لهذا داسې امثال دي یا امثال دي په رزق کې په پیدایش کې په موت کې په باز کې په اختصاص کې دي یا معنی چې ما من نره یو قسم د دوابونه مگر په خلکو کې د هغه مشابهت دی بعضې خلک حمله کوي لکه په شان د منظري بعضې داسې دي چې هغه پړه کېږي لکه د طاووس په شان ښایسته نو لهذا د دې حیواناتو دا امثال دا په دې انسانانو کې هم پکې قل والذین هغه خلک کذبوا بآیاتنا چې دروغجن کړلي هغو آیاتونه زموږ سمون کاڼه دي بوکمن ګومیان دي په ظلمات فتیرو کې دي من هغه څوک یشاء الله چې خوښوي د الله یضلله الله به ګمراه کړي هغه لره ومن هغه څوک یشاء چې خوښوي د الله وبګرځي الله هغه لره علی صراط مستقیم پلار باندې هغه لار مستقیم چې نیغه ده قل تو ورته وایه رایتم خبر راکړئ تاسو ان اتاکم که چېرته راشي تاسو ته عذاب الله عذاب د الله او اتتکم الساعة یا راشي تاسو ته قیامت او غیر الله بغیر د الله نه تدعون تاسو را طلب کوئ ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتونکي یئ ارایتم کې تا ضمیر د پاره د فاعل دی تا ضمیر د فاعل دی ارایت او دا کوم چې راغلی دی نو دا حرف خطاب دی د پاره د تاکید د تا راغلی دی دا اسم نه دی ولې که اسم وي نو یا به اسم مجرور وي هلته حرف جر نشته یا که اسم مرفوع وي نو د کوم خو د ضمایرو مرفوعونه نه دی یا و دا منصوب وي نو لهذا که منصوب نه مفعول به وي نو د تا معنا او د کوم معنا خو یوه ده نو معنی د فاعل در مفعول به هم نشي کېدی نو لهذا دا ځکه اسم نه دی دا مطلب دی بل یا او بلکې خاص الله لرا تدعون تاسو را طلب کوئ بلکې خاص الله تعالی طلب کوئ فیکشفو نو درکې الله تعالی هغه څه تدعون الیه چې تاسو را طلب کوئ الیه الله لرا الله تعالی طلب کوئ فیکشفو درکې الله هغه تدعون چې تاسو را طلب کوئ دی الله تاسو الله تعالی را طلب کوئ الله هغه درکې ان شاء فیکشف لرکې الله تعالی ما هغه تدعونه چې تاسو را طلب کوئ الیه دغه ته الله را طلب کوئ که خوښوي د الله وتنسون او تاسو هېروئ ما هغه څه تشرکون چې تاسو شریکان جوړ کړي وتنسون هېروئ هغه څه تشرکون چې تاسو شریکان جوړ چې کوم شریکان هم جوړ کړي لهذا هغه د نه بیا کوم شریکان هم جوړ کړي هغه د نه یېري ولقد ارسلنا خامخا په تحقیق سره موږ لېږلي وو الی امم جماعتونو ته من قبلک مخکې ستانه موږ لېږلي دي په دې آیات کې تسلي ده نبي علیه السلام ته ولقد ارسلنا خامخا په تحقیق سره موږ لېږلی دی الی امم جماعتونو ته من قبلک مخکې ستانه څوک هم ورته لېږلي رسولان
فاخذنا موږ نیولي هغو لره بالبأساء په سختۍ سره والضراء او په ضرر سره لعلهم شاید هغو یتضرعون هغو عاجزي وکړي. الله وایي په هغو باندې مې ضرر راوستی و، سختي مې په هغو باندې راوستې وه، دا د دیو دپاره چې دیو عاجزي وکړي. خو په هغو باندې به سختي او ضرر راغی، هغو به الله ته عاجزي نه کوله. فلولا نو ولې نه وه اذ په هغه کې جاءهم بأسنا چې راغلی و هغو ته عذاب زمونږ تضرعو چې هغو عاجزي کړې وې، ولې نه وه چې کله هغو ته عذاب زمونږ راغی دیو عاجزي کړې وې. ولكن قست قلوبهم لیکن سخت شوي زړونه د هغو وزین لهم الشیطان او ښایسته کړي د هغو لپاره شیطان هغه څه چې و هغو یعملون چې عمل کړی و هغو. وزین لهم الشیطان شیطان ښایسته کړی و هغه چې هغو عمل کړ. نو دیو چې کوم عمل کړ هغه وله چا ښایسته کړی و؟ شیطان. شیطان د ښایسته کولو سبب و چې وسواس به یې ورته ورارتېل، ورنه ښایسته کول خو په حقیقت خالق الله دی. وكذلك زينا لكل أمة عمله ما ښایسته کړلی هر امت ته عمل دا و. فلما کله نسو چې هېر کړی و هغو هغه څه ذکرو به چې نصیحت کړی شوی و هغو ته په دې باندې فتحنا علیهم موږ بیرته کړي په هغو باندې ابواب کل شی آباد دروازې د هر شي حتی تر دې حده پورې اذا پر یو کله چې خوشحاله شوي هغو بما په هغه څه باندې اوتو چې ورکړی شوی هغو ته اخذناهم موږ نیولي وو الله وایي هغو لره ناڅاپه فاذا هم نو ناڅاپه فاذا هم نو ناڅاپه هغو مبلسون حیرانېدونکي وو. معنې ته اوس ګورئ فلما نسو چې د خلکو هیر که پرېښو چې شی پرېښو ما هغه ذکرو به چې نصیحت کولی شو هغو ته په دې باندې نصیحت هغو ته په قرآن کولی شو، نصیحت هغو ته په نبي احادیثو کولی شو، هغه د الله او د الله د رسول خبره هغه د خلکو هیره کړه. نو الله څه وایي فتحنا علیهم منګه بیرته کړي په هغه باندې دروازې د هر شي دنیا هم وله پراخه ورکړه حتی چې دیو او دې ته استدراج وایي حتی چې دیو خوشحاله و په هغه څه کې چې دیو ته غلط شوي دنیا او هغه خوشحاله الله وایي ناڅاپه بیا موږ ونیول او دیو حیران. دا د آیات مطلب دی. په آیات باندې یو اعتراض واردېږي چې فلما نسو کله چې هغو پرېښود هیر که نو دا خو سبب د فتحنا علیهم ابواب کل شیء نه دی، نو شرط جزا په شرط مرتبه نشوه. دا مطلب دی. جواب دا هغه نه دا دی چې دا نسیان او چې دیو کله ما ذکرو پرېښودو نو دا سبب دی دپاره د استدراج او په دغه استدراج باندې موقوفه دی چې شی فتح د ابواب خیر. نو په دې لحاظ سره فتحنا علیهم ابواب کل شیء مرتبه شوه په لما نسو باندې په منځ کې په واسطه د استدراج سره چې کله دیو هیر کړه پرېښود هغه څه ذکرو به چې دیو ته نصیحت کړی شوی و هغو ته په دې چې بس څه باندې ورته نصیحت کړی شوی هغه یې پرېښودو نو د دیو باندې به اوس څه شی راشي په دیو باندې به استدراج راځي. د هغه استدراج سره موقوفه دی، هغه استدراج موقوفه دی په فتح علیهم ابواب کل شی. لہذا چې استدراج په لما نسو پورې متعلقو په دې باندې مربوطو نو په استدراج چې په دې فتحنا علیهم ابواب کل په فتح علی ابواب کل شیء پورې موقوفه نو دا ام موقوفه شو، دا ام متعلق شو، مربوط شو په لما نسو پورې. دا مطلب دی. مبلسون ابلاس تغییر د مخ ته وایي چې مخ بدل شي، حیران کېدلو ته م وایي، غم ته م وایي، افسوس ته م وایي، ناامیدۍ ته م وایي. فقطع نو پرېکړه شوی دابر القوم بیغ د قوم هغه قوم الذین هغه خلکو ظلمو چې ظلم یې کړی والحمدلله حمد دی الله لره هغه الله رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی.
الله لرحمت. قل ته ورته وایه ارأیتم خبر راکئ ان اخذ الله که چېرته واخلي الله تعالی سمعکم سترګې غوږونه ستاسو و ابصارکم او سترګې ستاسو وختم علی قلوبکم او مهر وایي په زړونو ستاسو باندې من اله نو څوک د اله غیر الله بغیر د الله نه یاتیکم به چې راتلو کې تاسو په تبرې باندې انظر وګوره کیف څرنګه نو صریف الآیات موږ بیانوو آیاتونه ثم هم بیا هم هغو یصدفون اعراض کوي هغو په آیات کې سمع مقدم کړله. کل خبر راکئ چې واخلي الله تعالی سمعکم غوږونه ستاسو سمع مقدم کړل ځکه چې دا مقام د اورېدلو دی دیو ته له دعوتونو زیب وخت به دیو ته دعوت ورکېږي دلته آیات نو سمع ځکه مقدم کړله. بل سمع او ابصار د زړه لپاره جواسیس دي زړه ته خبره راوړي نو چې دا سمع او ابصار د زړه لپاره جواسیس دي نو ځکه دا مقدم کړه چې الله یې غوږونه او سترګې واخلي نو په زړه باندې به څه وکړي دا مطلب. قل ته ورته وایه ارایتم خبر راکئ ان اتاکم که چېرته راشي تاسو ته عذاب د الله تعالی بغتة ناڅاپه او جهرة یا په جهر سره اهل یهلکو نو نشي هلاکولی مګر قوم الظالمون ظالمان یا دا ظالمان به هلاک کولی شي. وما نرسل المرسلین موږ نه لېږو المرسلین انبیا رسولان الا مگر زیری ورکوونکي او ویرونکي په من پس هغه چا امنه چې ایمان راوړی و اسلم عمل یې صالح کړی نو نشته یره په هغه باندې ولا هم یحزنون نه به هغو غمجن وي. والذین هغه خلک کذبوا بآیاتنا چې دروغجن کړي وو هغو آیاتونه زموږ یمسهم العذاب وبرسیږي هغو ته عذاب بما کانو په سبب د هغه باندې چې و هغو یفسقون فسق کاو هغو. قل ته ورته وایه لا اقول لکم زه نه یم تاسو ته عندي په نظام باندې خزائن الله خزانې د الله دي ولا اعلم الغیب او زه نه پېژنم غیب ولا اقول او زه نه یم ستاسو ته انی بېشکه زه ملکون چې زه فرشته یم ان اتبع زه تابعداري نه کوم الا مگر ما د هغه شي یوحا الیه مگر د هغه شي چې وحی کړی شوی ده ما ته. قل ته ورته وایه نبي هل یستوي الاعمى آیا برابر دی ړوند والبصیر او لیدونکی افلا تتفکرون تاسو فکر نه کوئ بلکې فکر وکئ. آیات تو قل لا اقول زه نه ویم تاسو ته زما څه خزانې د الله دي نو په دې ځایګینې کې نفې د قول وکړه چې زه دا دعوه نه کوم چې زما څه خزانې د الله دي. ولې نفې د قول وکړه ځکه چې د نبي علیه السلام حالت ټولو ته واضح و د رسول علیه السلام حالت ټولو ته معلوم و ټولو خلکو د رسول علیه السلام حالت پیژانده د هغه څه نه خزانې د الله نه وې نو ځکه یې خزانې ترې نفې نه کړې بلکې قول یې ترې نفې کړ چې زه نه ویم چې زما څه خزانې دي ځکه چې خزانې خو د هغه څه وې نه نو لهذا ته دعوه د خزانو نه ولا اعلم الغیب قل ته ورته وایه لا چې زه غیب نه پیژنم په دې کې داسې ونه ویل چې ولا اقولو زه دا نه ویم چې زه غیب نه پیژنم داسې ونه ویل ځکه چې ولا بلکې دلته کې علم غیب یې نه پک ځکه چې دا علم غیب خو خلکو ته نبي علیه السلام به د غیبو خبرې کولې په واسطه وحی به ورته راتله نو لہذا نبی علیه السلام د خپل ځان نه دا علم غیب په بتا ته او قطع سره نه پکړه دعوه یې پکې ځکه چې نبي خو دعوه د علم غیب نه ده کړې نو ځکه دا و چې زه قل ته ورته وایه زه غیب نه پیژنم. ولا اقول او زه نه دا وایم چې بېشکه زه فرشته یم زه دا هم نه وایم چې زه فرشته یم ځکه چې رسول الله السلام معراج ته ختلی دی اسمانونو ته تللی سدرة المنتهی ته تللی دی د دې نه به دې دا دعوه کېده چې دا فرشته یي
لهذا بل نو ځکه لا اقول زه فرشته ځان ته نه یم، زه انسان یم. دویم چې دا انی ملکون چې زه فرشته نه یم، دا خو واضحه وه چې رسول فرشته نه دی. نو ځکه ته لا اقول نه پکه چې زه فرشته دعوه نه کوم، ځکه چې زه فرشته نه یم، دا خو واضحه ده. وانذر به ويروته به پر قرآن سره الذين خلق يخافون چې یریږي هغو ایحشروا چې جمع کړی شي هغو الی ربهم رخفل ته لیس لهم نشته د هغو لپاره من دونې ما سوا د الله نه ولي دوست ولا شفیع نه شفاعت کوونکی لعلهم شاید هغو یتقون ویریږي هغو. وانذر ویروه به پر قرآن سره مخکې آیاتونه کې د کافرانو حالات ذکر شو. والذین کذبوا بآیاتنا قل ارأيتم قل انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. د کافرانو حالات ذکر شو. اوس په دې ځای کې الله ذکر کوي چې کافران خو واعظ او نصیحت نه قبلوي، نه څه خبرې نه متاثره کېږي په خلاف د مؤمنانو نه. لهذا دا قرآن او دین مؤمنانو ته بیانوه، دا یې قبلوي، دا دې اخذ کوي. وانذر به ویروته به پر قرآن سره هغه خلک یخافون چې یریږي هغو ایحشروا چې جمع بکړی شي هغو الی ربهم رخفل ته چې رب ته به راجمع شو. زما به ته لیکې سامل دی نه به د هغو لپاره من دونې ما سوا د الله نه ولي دوست ولا شفیع نه شفاعت کوونکی لعلهم شاید دا مؤمنان یتقون دوی به ویریږي. نو په قرآن سره مؤمنان ایروه، ځکه چې دیو چې ورځ د قیامت نه الله ته راجمع شي د هغه نه ایریږي. په ورځ د قیامت به چې یو سړی ګناهګار هغه به افسوس کوي چې ما نیکۍ ولې نه کولی. چې څوک نیکۍ کړلې هغه به افسوس کوي چې کاش ما زیادت په نیکو کې ولې نه کوم. هغه به په دې باندې افسوس کوي چې کاش په کار ما په نیکو کې زیادت کړی. ولا تطرد الذين تمشل هغه خلق يدعون ربهم جلا طلب کې هغه رقبل بالغداة بسبا والعشي بیګا کې یریدون اراده لري هغه وجهه رضا د الله. ما علیک نشته به تا باندې من حسابهم د حساب دغو نه من شی چې شی او نشته د حساب ستانه په هغو باندې چې شی فتطردهم که ته وشړې هغو لره نو شی به ته من الظالمین د ظالمانو نه. په دې ځای کې لا تطرد الذین مخکې آیاتونه کې ذکر شو چې ته په دې قرآن سره مؤمنان ویروه، قرآن سره مؤمنان ویروه. اوس په دې آیات کې ذکر الله تعالی نبی علیه السلام منع کوي چې مؤمنان ویروه، خو داسې چرته ونه یری چې دا مؤمنان د خپل ځان نه وشړي او دا ستانه لاړ شي. مؤمنان ته داسې راځي د مؤمنان ته چې لکه تاسو پاسئ لاړ شئ کافر راځي هغو ته زه خبره کوم. دا کار چرته ونه کوي. کافرانو به دا ویل چې یا نبي موږ ستا مجلس ته نشو درتلی ځکه چې ستا په مجلس کې غربا فقرا دي. بلال رومي دی، بلال حبشي دی، صهیب رومي دی، عمار و خبار رضویل دا غربا فقرا ناستی را دیو سا منگا نشو که ناستی. لہذا اللہ دا آیات دا تا وشڑا علا با منگا استاخوال درزو اللہ دا آیات نازل کر چه دغا خلق چه رب را طلب که پا سبا و بیگا که اراده دا رضا دا اللہ لری دا چرتا و نشڑی دا مشڑا. دا مطلب وکذالکم دارنگے پتننا بعضهم پا فتنہ کے مبتلا کر لی منگا بعض ردیون بی بعضن ببعض سرا دارنگے پا فتنہ کے مبتلا کر لی منگا بعض ردیون ببعض باندے لیقولو دے پارا چی ویو اگو آہا اولا دگا خلق من اللہ علیہم احسان کرے اللہ تعالیٰ باغو بانے من بیننا پا میان زمن کے چی دا ہوئی اے چی با دے مومنانو چې دا غربا فقرا د نبی خو د دیو باندې الله احسان کړل او موږ الله پریخیو نه په دیو باندې احسان نشته. الیس الله ان الله تعالی بعالم ډیر عالم بالشاکرین په شاکرانو باندې الله په عالم دی.
واذا جاءك کلا چې راشي تا ته الذین خلق یؤمنون بآیاتنا چې ایمان راوړی هغو په آیاتونو زموږ باندې مؤمنان او هغه څوک دي دغه غربا فقرا دي فقل ته ورته وایه سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې کتب ربکم لیکلی دی رب ستاسو په نفس خپل باندې رحمت انه بېشکه شان دا دی من عمل هغه څوک چې عمل کوي منکم ستاسو نه چې عمل یې کوي ستاسو نه سوءا د بدۍ بجهالت جهالت سره ثم تاب بیا یې توبه ایستلې وه من بعدې وروسته د دغه ګناه نه واصلح و عمل یې صالح کړی نو بېشکه الله تعالی غفور عفو کوونکی دی رحیم مهربانه دی آیات ته ګورئ د رسول علیه السلام په امت کې داسې خلک دي هغه دغه غربا صحابه فقرا دي الله نبی ته وایي چې دا غربا فقرا ستا خواله درله نو ته ورته وایه سلام علیکم چې زما ته به سلام په هغو باندې کوه دا داسې مؤمنان دي دا په ایمان کې داسې مضبوط دي چې ای نبی ته به سلام کوه بعضې علما وایي چې د دې مطلب دا دی چې دغه غربا فقرا مسلمانان دا د دې داسې اوچت مقام دی په قل ته ورته وایي نبي الله وایي زما د طرف نه ورته ته وایي زما د طرف نه دې په تاسو سلامي په دغو باندې الله سلام وایي او دا ورته وایه چې لیکلی دی رب ستاسو په نفس خپل باندې الرحمت رحمت او د دې وجې نه په حدیث کې راځي رسول علیه السلام فرمایي ان رحمتي سبقت علی غضبي زما رحمت د غضب نه وړاندې الله په خپل ځان رحمت لیکلی دی مؤمنان دپاره چې زه په دې باندې رحمت نازلوم وکذلک هم دارنګې نو فصل آیات یې موږ بیانوو آیاتونه چې تا ته حق واضح شي ولې تستبینو د دې لپاره چې واضح شي سبیل المجرمین لار د ګناهګارانو چې ګناهګاران او مؤمنان دواړه جدا شي قل ته ورته وایه نبي اني بېشکه چې ما انوهیتو زه منع کړی شوم ان اعبد الذین چې زه عبادت وکړم الذین د هغه شیانو تدعونه چې تاسو راطلب کوئ من دون الله ما سوا د الله نه قل ته ورته وایه لا اتبع اهواءکم زه تابعداري نه کوم اهواءکم د خواهشاتو ستاسو قد ضللت اذن په تحقیق سره ګمراه به ما اذن په دغه وخت کې او نه یم به زه من المهتدین د لار موندونکو نه قل انی نهیت ان اعبد چې عبادت وکړم الذین د هغه خدایانو چې تاسو عبادت کوئ الذین راوړل د دې او د خدایانو خو غیر ذوي العقول نو الذي پکارو یا قل انی نهیت ان اعبد ما پکارو الذین خو د پاره د هغه چا راځي ذی العقل علما ذکر کوي چې په کافرانو کې دوه قسمه ځینې کافران داسې وو چې هغه خو به د بوتانو عبادت کوو خو چې په دې کافرانو کې کم غټانو کم مشرانو د هغو به عبادت کوو نو الله زموږ په دور کې چې کوم غټاني او کوم مشرانی کوم په سقه په جرئ لهذا د هغو دا خلک څومره احترام کوي د هغو عبادت یې وکړو بس نو دغه شان مشرکانو دوه قسمه وو بعضې داسې وو چې هغو کې به د بوتانو عبادت کوو خو هغو سره سره به دیو چې کوم مشرانو د هغو به عبادت به کوو نو ځکه الذین راوړل دویمه چې دوی به د خپل بوتان داسې ښایسته کړي وو لکه انسان به یې جوړ کړی لکه ته چې وایي که روح پکې دی داسې به یې ښایسته کړي یا د الذین راوړل په دې پورې یو تحکم دی استهزا ده چې دغه شی چې روح پکې نشته د هغه عبادت کوئ یا الذین د دې لپاره راوړی دی دا الذین یا د دې لپاره راوړلی چې دغه بوتانو کې به شیطانان راتله شیطان به پکې ورننوت او دا بوت به یې خوځاو او هغې به ورته د خلکو ته شریعت وي نو هغه بوت به خبرې کولې او شیطان به خبرې کولې په بوت کې بدن د ګمراهۍ خبرې به ورته کولې
قلت ورته وای نبی انی بشک جما علی بینة بدلیل من ربی درفلنا وکذبتم به تاسو دروغجن کړی دی د دلیل لرا ما عندي نشته بني زما هغه څه تستعجلون به چې بجلته څه طلب کوي تاسو دې لرا ان الحكم الا لله نه دی حکم مگر الله لره دی یقص الحق بیانې الله تعالی حق وهو الله تعالی خیر الفاصلین غوره د فیصلو کوونکو دی قلت ورته وایه لو که چېرته ان بېشکه به دې زمانې هغه عذاب وی تستعجلون به چې تاسو به جلته سره طلب کوئ لره لقضي الامر نو خامخا خاتمه له کار به کړی شوی په مابین زما او په مابین ستاسو کې والله اعلم بالظالمین الله تعالی علم دی بالظالمین به ظالمانو سره د الله قدرت اوس ښکته آیاتونو کې ذکر کړي وعنده پنځ د الله تعالی باندې مفاتيح الغیب کنجانې د غیب دي لا یعلمها نه پېژني د غیب لره الا هو مگر یو الله یې پېژني ويعلم پېژني الله تعالی ما هغه څه په البر چې په وچه کې دي والبحر په دریاب کې دي وما تسقط نه رالوېږي من ورقة څه پاڼه الا مگر یعلمها الله پېژني دې لره ولا حبة نه یوه دانه رالوېږي په ظلم نه یوه دانه په تیارو د ځمکه کې ولا رطب او نه تر شی او نه وچ شی الا مگر ټول به کتاب مبین به کتاب واضح کې دي پنځ د الله کنجانې د غیب عبارت ته وګورئ د غیب کنجانې د الله سر ورسري د کنجان نه مراد په کنجي سره شی کولاویږي نو په علم سره شی کولاویږي جهالت زایل کیږي نو د غیب و علم صرف او صرف الله سره دی د الله نه علاوه بل چاته د غیب و علم نشته وعنده مفاتيح الغیب لا یعلمها الا هو غیب صرف او صرف الله پېژني د الله نه علاوه بل څوک غیب نه پېژني علما ذکر کوي چې په دې کلام کې استعاره ده هغه غیب مشابه کړی دی د هغه اشیاو سره چې هغه تړلی شوي په قلفونو سره په تالو سره هغه بند کړی شوي نو کومه استعاره شو چې غیب مشابه کړه هغه شي سره چې تاله ورته اړولی شوي استعاره مکنیه نه شو بیا لازم د مشابه به ثابت کړی دی دپاره د مشابهه او هغه لازم چیرې مفاتیح نو غیب مشابه کړی دی د هغه شي سره چې هغې ته تاله اړتولی شي استعاره مکنیه مفاتیح چې لازم د مشابه به کنجي هغې ثابته کړله لپاره د غیب استعاره تخیلیه شو بعض علما ذکر کوي چې دا استعاره مصرحه ده علم مشابه کړل د کنجه تاله چابي سره نو مشابه به ذکر ده مشابه ته مراد ده استعاره تخیلیه دا استعاره مصرحه شو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی ذکر کوي چې مفاتيح الغیب کنجانې د غیب دا پنځه دي او دا آیت تلاوه ان الله عنده علم الساعه دا الله سره علم د قیامت لا يعلم نبيجني نفس هغه چې کومه رحمنا الا الله پر رحم کې چې کله وچیږي کله بچی کیږي کله به پیدا کیږي دا الله پیژني ولا يعلم ما في الغد الا الله چې سبا به سکیږي نه پیژني دا مگر الله سبا وسکی دا علم ولا يعلم متى يأتي المطر الا الله او نه پیژني چې کله باران راځي مگر الله یې پیژني چې باران د الله پیژني ها په آلاتو سبا دې اوس خبره کوي خو دا تخمیني اندازه ده چې باران به دومره ټیم وریږي دومره به باران ساز کی دا الله پیژني دا بل څوک نه پیژني دا مطلب ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله
او نفس دا نه پیژني سړی چې په کومه ځمکه باندې به دا مړ کېږي. ولا یعلم متى تقوم الساعة الا الله. متى تقوم الساعة الا الله، چې قیامت به کله راځي دا الله پیژني. وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی یتوفاکم باللیل چې وفات کوي تاسو په شپه کې، ویعلم پیژني ما هغه څه جرعتم بالنهار چې کسب کړلی تاسو په ورځ کې. ثم یبعثکم بیا راپاسي الله تعالی تاسو په بلې ورځ کې لیقضا دې پرې پوره کړی شي اجل مسمى نیټه مقرره. ثم پس الیه خاص الله تعالی ته مرجعکم رجوع ستاسو را. ثم پس ینبئکم خبر به درکړي الله تعالی تاسو لپاره په هغه باندې چې وایي تاسو تعملون تاسو عمل کړی. دغه ذات دی په شپه کې الله اوده کوي او دا اوده کېدل خو مرګ دی. په شپه کې مړ کي ځکه د انسان نه روح یې وځي او بیا په ورځ کې بیا را ژوندی کي چې هغه خپل د مرګ نیټه هغه پوره کړي. وهو القاهر الله تعالی غالب دی فوق عباده په آزاده بندګانو خپل باندې. ویرسل علیکم او لیږي الله تعالی په تاسو باندې حفاظتن حفاظت کوونکي فرشتې حتی تر دې حده پورې اذا جاء کله چې راشي یو تاسو د مرګ توفتو رسولنا نو پاتې هغه لره رسولنا فرشتې زمونږ وهم هغو لا یفرطون هغو کمې نه کوي هغو حفظه. وان علیکم لحافظین کراما کاتبین فرشتې دي حفاظت. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي د هر انسان سره دوه فرشتې دي، یوې ښی طرف ته ده بلې ګس طرف ته ده. چې کله انسان خبرې کوي په نیکۍ سره نو دا یې نیکي لیکي. ښی طرف چې کوم فرشته ناسته هغه نیکي لیکي. ما یلفظ من قول الله ذکر کوي انسان خبره نه کوي مګر فرشته ورته تیار وي. ویعلمون ما تفعلون پیژني دا فرشتې هغه څه تفعلون چې تاسو یې کوئ دا پیژني. واذا هم العبد کله چې قصد وکړي بنده په نیکۍ باندې او عمل یې نیل کړی کتبت له حسنة فرشته دې لپاره نیکي ولیکي. لہذا دا فرشتې ورسره د انسان سره د دې انسان حفاظت کوي که دا فرشتې نه وي د جنیاتو شیطانانو موږ پرېښي نه وي. او آیا دا حفاظت کوونکې فرشتې نوي کېږي او که نه نوي کېږي؟ بعضې علما ذکر کوي چې دا نوي کېږي هره ورځ کې نوي نوي راځي. پس ردو الالله رد بکړه شي هغو الله ته هغه الله مولا هم چې مولا دې خلکو دی الحق حق دی الله خبردار الله لپاره حکم دی وهو الله تعالی اسرع الحاسبین جل حساب اخیستونکی دی. قل ته ورته وایه من ینجیکم څوک دی چې خلاص کړي تاسو د تیارو د وچې نه او د دریاب نه تدعونه تاسو را طلب کوي الله لره تضرعا په عاجزۍ سره و خفیا او پټ. او دا وای لئن خامخا که چرته انجانا خلاص که موږ لره الله تعالی د دې نه نو خامخا یو به موږ من الشاکرین د شکر ایستونکو نه. دا وای قل ته ورته وایه الله تعالی ینجیکم خلاص کوي تاسو لره منه د دغه تکلیف نه او د هر تکلیف نه او من کل کرب د دغه تیارو د بحر او دریاب. ثم انتم بیا تاسو تشرکون شریکان جوړوئ د الله سره. قل ته ورته الله تعالی القادر قادر دی علی بر باندې ان یبعث چې ولېږي به تاسو باندې عذابا عذاب من فوقکم پاس ستاسو نه او من تحت ارجلکم یا په لاندې رخفو ستاسو نه عذاب ولېږي او یلبسکم یا خلقي الله تاسو رشیان ګروهونه هم جوړ کړي په خپل منځ کې جنګېږي. ویوزیق ورवسکی الله تعالی بعض استاسو نه جنگ د بعض. انظر وګورئ که به څرنګه نصرف الآیات موږ بیانوو آیاتونه لعلهم شاید دا خلک یفقهون دوی به پوه شي. وکذب به قومک دروغجن کړی قرآن لره قوم ستا وهو دا قرآن الحق حق دی. قل ته ورته وایه لست علیکم بوکیل نیم زه به تاسو باندې بوکیل کارساز. لکل نبأ د پاره د هر خبر
مستقر زید قرار دے وسوف قریب تعلمون چې تاسو معلومه کوي وإذ أرأيت الذين کله چې توینا کسان یخوضون فی آیاتنا چې ننوځي هغو په آیاتونو زموږ کې فأعرض عنهم نو ته مخ واړوه د هغو نه حتی تر دې حده پورې یخوضو چې ننوځي هغو فی حدیث په خبره کې غیري بغیر د دغې نه وإما كچرت ينسينك شيطان يركستا شيطان فلا تقعد نتمكنا بعد الذكرى ورستر نسياتنا مع القوم الظالمين صدقهم ظالمان سرا وما على الذين نشتبه كسانو باندي يتقون چيري يغود علانا من حسابهم ده حساب داغونا من شيء شيء ولكن ذكرى لكن نسيات ده لعلهم شاید اغو يتقون ويريگي لیکن ذکر په دې آیات کې معلومه شو چې اوس یو خلک دی په آیاتونو د الله کې ننوتي دي علماو پورې مذاق کوي په قرآن پورې مذاق کوي په منځونو پورې مذاق کوي نو ته ترې مخ واړوه پاسه دي حتی چې دیو په بله خبره کې ننوځي وروسته اوس الله تعالی ذکر کوي چې هغه یو سړی ورسره ناست دی خو هغه په دیو باندې انکار کوي نو په هغه باندې دغه ګناهګارانو باندې څه ګناه په ده باندې نشته ځکه چې دغه په هغو باندې انکار وکړو او نشته په هغه کسانو باندې یتقون چې یېرېږي هغو تقوا اختیار کړي هغو د حساب د دغه ظالمانو نه چې شی د دغه حساب ظالم شی نشته چې ته ورسره ناست یو په هغو لیکن ذکر لیکن لازم دی نصیحت ته به هغو ته نصیحت کړي لعلهم شاید هغو یتقون هغه ظالمان ویریږي وذر الذين پریته هغه خلک اتخذوا چې نیولی هغو دینهم دین خپل لعبا لعب ولهو او ټوکه د کافرانو عجیبه دین لعب لهب بس چې د دیو به یو شی خوښ شو سجده به یې کوله په لار کې به روانو چې بس غوا به یې ولله سجده به یې ورته وکړه شګې به یې راغونډې کړې خوښې به یې شو سجده به یې ورته وکړه داسې د کافرانو داسې دي وغرتهم الحیات الدنیا په دوکه کې ارتیلي هغو لره ژوند هغه ژوند چې د دنیا دی وذکر به ته نصیحت وکړه په قرآن باندې ان تبصلا چې مبتلا نشي نفس بما په هغه څه باندې کسبت چې دی نفس کسب کړلی لاق مقدر دی نشته د نفس دپاره ما سوا د الله نه ولی دوست ولا شفیع او نه شفاعت کوونکی وإن تعدل كچرتا كل عدل كچرتا فدیه ورکوي كل دا نفس ټول کمال فدیه نو نشي اخیستی د دغه نفس د کافر نه اولئک الذین هغه خلک دی ابلسو چې محرومه کړی شوي وو د ثواب نه بما په سبب د هغه باندې چې کسب کړي هغو لهم د هغو لپاره شراب څښلي د ګرمو اوبو نه او عذاب دی علیم بما کانو په سبب د هغه باندې چې هغو یکفرون پس چې هغو یکفرون کفر کړی هغو زه بس سره یو پاپ د دې ما چې ګرځې انشاءالله صدق الله